بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. دا آیات نمبر دے سورہ البقرہ دا آیات نمبر دے 203 اور 204. پدې کې دا خبره ذکر کیږي چې په مینا کې به څو ورځې تیرې او دویم په کې تاکید ده په ذکر باندې. الله حکم کوي په ذکر باندې او دریم په کې الله تعالی د جاهلیت په یو رسم باندې ورت کوي. نو وذکر الله یادوي الله یادولو څه مقصد ده؟ یعنی مطلب دا ده چې په 11 په 12 او په 14 شیطانانو اشتلی کیږي نو د هر ګټۍ سبا الله اکبر وې یو معنی دا ده. وذکر الله فی ایام معدودات یادوي الله په ورځو شمارلې شو کی. دویمه معنی دا ده چې په دې ورځو کې د منځونو نه پس تکبیرات وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا هم د حج د پاره دی او هم د غیر حج د پاره دی. نو دا تکبیرات ویلی یو ځل چې دین واجب دی خامخا به چې دین وې یو ځل د مانځه نه پس نو دې ته یادول وای ښا. او ایام جمع ده د یوم ورځي یوم یو ورځ ته وایي ایام ډېر ورځو ته وایي. معدودات هم جمع ده معدودات هم جمع ده. نو ادای چې یوازې مفرد راوړی هم ټیک وکنه ولې جمع راوړه. نو دا ایام چې مشتمل دي نو دا په ساعاتو باندې مشتمل دي. ساعات ګنټې او ساعات نه دي دا مؤنث دي. نو جمع چې دنو معدودات راوړه په اعتبار د ساعاتو سره ذکر کړله. نو مطلب دا ده چې دا په هر لمحه کې او په هر ساعت کې د الله ذکر دی او یادول دی د الله. او د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په هر وخت کې چې دنو تکبیرات ویله بازار ته چې دنو ووتو نو هم به تکبیرات ویله. نو مطلب دا ده چې په دې ورځو کې د الله لوی بیانول پکار دي. معدودات نه مراد ایام تشریق دي ایام تشریق او ایام مینا دي د مینا ورځي. د اختر نفس چې کوم ورځي دي هغه خلک په مینا کې تیریو نو دغه ورځي چې دنو مراد دي. او په سوره حج کې چې دنو راغلي ایام معلومات نو هغه چې دنو د قربانۍ ورځي دي یوم النحر دی او 3 ورځې وسره چې دنو دادي. او دلته ایام معدودات 11 12 او 14 دا ورځې دي. او ایام معدودات دا موصوف صفت دي. فمن تعجل فی یومین نو وز د جاهلیت په هغه رسم باندې الله چې د نورت کوي چې د جاهلیت په زمانه کې څوک به چې 14 ته پاتې شو نو دا بچی دنو چا گناه گرنلا
او څوک به چې دی نو هغه مخکې راله نو هغه به چې دی نو خلکو حرام ګڼله او ګناه به ګڼلو چې څوک مخکې لاړ شي یا چې دی نو څوک چا به 14مې ته چې دی نو څوک ایثار شو دا به چې دی نو غلطه ګڼله او بعضې خلکو به چې دی نو څوک به په 12مه باندې لاړو نو دا به ناجایز او ګناه او حرام به ګڼله نو الله وایي چې رد کوي په دې رسم باندې دا تاسو د ځان د دین مه جوړوئ د ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ که څوک 2 ورځې ایثار شو 12مې پورې او که څوک 14مې ته ایثار شو په دې کې هېڅ ګناه نشته نو دا خبره کوي فمن تعجل فمن تعجل نو چا چې جلتی وکړه په یومین په 2 ورځو کې یعنی په 11 په 12 باندې شیطانان ویشتلله 3 وانه شیطانان ویشتله په 21 ګټو باندې نو دې تعجیل وکړو اوس راتلی شي او چې په دغه ځای کې بیا مسله پکې دا شته چې په د نور د غروب کېدو نه مخکې بیا راځي که نور در باندې په مینا کې غروب شو په 12مه باندې نو بیا به ګورې دا بله شپه هم تیری 14مه بیا په سحر له چې دی نو شیطان ولي بیا یې پوره کې نو چې چا په دې ورځ باندې چې دی نو دا 3 ونه شیطانان ویشتله په 21 ګټو نو بس راضي دي په دې کې ګناه نشته ومن تأخر او څوک چې وروستو شو 3مې ورځې ته نو فلا اسم علیه په هغه باندې ګناه نشته خو زیات خلک زموږ چې دی نو په دې 12مه را واپس کېږي تقریبا دغه 30-35 لاک خلک او صرف 1 لک 2 لکه خلک پاتې شي 14مې ته او نور ټول خلک چې دی نو را واپس شي نو په دې باندې څه ګناه نشته لمن اتقى د پاره د هغه چا چې یریږي د الله نه و چې څوک 14مې ته ایثار شو نو غوره ده چې ایثار شي سړی نبي علیه السلام هم ایثار شوی و نو دا د هغه چا د پاره ده چې هغه د الله نه یریږي او د الله د نافرمانۍ نه او د ګناهونو نه ځان ساتي که ته یې ګناهونو رانه کېږي نافرماني به رانه وشي دا و حرم دی و حج دی هلته ګناه هسې معمولي ګناه ګورې نه دی نو بیا به 12مه باندې ځان هر څه پوره که شیطانان ووله او بیا چې دی نو راځه مکې ته او که ګناه د نه کېدو نو بیا چې دی نو مه ایثارېږه او که په تا کې تقوا او پرهیزګاري او د الله نه یره وه نو بیا چې دی نو بیا ایثار شه 14مې ته ایثار شه او د هغې نه پس چې دی نو راځه واتقوا الله ویرېږئ د الله نه بیا یې چې دی نو تقوا راوړه په دې یو تقوا کې نه د احکامو په حج کې د الله نه ویرېږئ نافرماني مه کوئ او چې حج دې اوس مکمل شو کلي ته رالې نو داسې نه ده چې تقوا به پرېږدې ګورې پرهیزګاري او تقوا به نه پرېږدې د الله دا یره به چې دی نو ستا سره بیا په کلي کې هم در سره په کور کې هم در سره ډېر خلک یې حج وکړي نو خلک وایي اوس به دا سړی ټیک شي هغه چې راشي څنګه چې تله یې حقه شانته کي هېڅ اثر او څه اثر په هغې باندې نه وي شوی جومات بیا نه پېژني منزل او داسله نه راځي نو پرهیزګاري او تقوا یې چې دی نو رانه وړه د الله نه یره به پکې او علما ویلي دي چې د حج نه پس سړی ټیک شي تقوا پکې راشي د الله نه یره پکې راشي نو ته پوه شې چې د دې سړي حج قبول شوی دی او که د حج نه سړی راغی او هغه څنګه چې مخکې و هغه شانتې کې و دی څه تبدیلي پکې رانله نو ته پوه شې د دې د حج کې چې دی نو فرق دی تقوا او پرهیزګاري پکې نشته نو ته بیا په کلي کې هم چې دی نو د الله نه یېرېږي واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون چې یقینا تاسو به خاص د الله ته ورجمع کړی شئ اشاره ده پکې چې څنګه په دې حج کې دلته خلک راټول شوي دي مخلوق ته نو دغه شانتي کې به چې دی نو تاسو بیا الله ته چې دی نو په قیامت کې ورجمع کېږئ او الله به ورسره چې دی نو حساب کوي
حساب کتاب ته به الله مخې له ورځئ چا اعمال چې دی نو هغه څنګه کړلي ښه اعمال یې کړو تقوا او پرهیزګاري پکې وه نو هغې ته به د هغې ښه بدله میلاویږي او چې چا غلط اعمال کړلي جو هغې ته به د هغې بدله چې دی نو میلاو شي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره چې د ذرې عمره عمل دې کړی و هم به د الله مخې ته وینې د نیکۍ او د خیر او که د شر د عمل دې کړی و د ذرې عمره نو هغه به هم چې دی نو وینې هلته به هغې سره مخامخ شي نو اشاره پکې دا ده چې قیامت ته به ورځئ آخرت فکر به در سره یو آخرت برته یاد به یو نو چې چاته آخرت یاد وي او د الله مخې له ورتلل یاد وي د هغې منځونه به هم ټکي د هغې عبادتونه به هم ټکي د هغې ناسته پاسته او د هغې ټول ژوند به چې دی نو برابر وي ولې یقین یې جوړ شوی دی چې الله مخې له ورځمه حساب به راسه کوي نو دا ولې کامچوري کوي په اعمالو کې په عباداتو کې دا د الله نه هېرېږي نو چې چا یقین جوړي د هغې هر څه برابر وي د هغې په دې باندې اثر وي په هر وخت کې چې دی دا سوچ او فکر ورسره وي چې دا کار کومه الله له به څه جواب ورکومه الله مخې له به ورځمه نو الیه تحشرون تاسو به دې الله ته چې دی نو ورجمع شي نو دا د حج احکام دلته ختم شو د حج احکام دلته ختم شو او څه احکام به بیا په سوره حج کې چې دی نو هلته بیانېږي او د نور وضاحت لپاره بخاری صحیح مسلم مشکات په دې کتابونو کې کتاب الحج دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې د هغې چې دی نو ښه وضاحت چې دی نو شوی دی نو هلته به چې دی نو دا بیا زده کې غټ غټ علما یې هغه چې دی نو حج ته لاړ شي دا کتابونه او قرآن یې ویلی خو هلته به بیا خطا کېږي ملا لقاری د مشکات شرح لیکله مرقات هغې ته ویلی کېږي نو هغه حج له تلی و نو طواف یې کوو نو طواف خلک د دې ګس طرف نه شروع کوي نو هغې د ښی طرف نه روان شو نو چا ورته وویله چې تا د ملا لقاري احکام الحج رساله نه ده کتلې نو هغې ورته ویل هغه زه پخپله یم خو چل رانیر شوی دی چل رانیر شوی نو بیا خلک دې کتابونو ته نه ګوري هلته چې عام خلکو ته به ګوري غټ غټ مولیانې خو عام خلکو ته ګوري خلکو نه به بیا یې زده کوې چې خلک څه کوي جو هغه تم کوه هغې ته به ګوري دا مونځ مونږ څنګه یاد کړی دی دا مونځ چې مونږ زده کړی دی خلکو ته هم کتلی دی مشرانو ته هغوی داسې مونځ کوو چې مونږ هم یې زده کړو نو داسې به حج هم چې دی نو د خلکو نه یې زده کوې ها ها ښه کتابونه هر څه یې ویلي خو چې پریکټیکل دی نه یې کړی نو په دې باندې صحیح نه پوهېږي اوس تاسو چې چا کړي جو هغه په دې باندې ښه پوهېږي او چې په دې ورځ باندې به دا کار کې دا کار به کې دا کار به کې او خلک په دې کې چې دی نو خطا کېږي خو چې نور خلکو څه کولی جو هغه ته کوه بس دغه طریقه ده ومن الناس مخکې مونږ دا ویلو چې په دې آیاتونو کې څلور قسمه انسانان ذکر کېږي دو په حاجیانو کې دي او دو غیر په حاجیانو کې دي نو یو حاجی هغه دی چې هغه صرف دنیا غواړي د دنیا دپاره تلی دی نو الله د هغې بدي بیان کړه چې په آخرت کې د هغې حصه چې دی نو نشته بل مومن صحیح مومن دی هغه تلی دی دنیا هم غواړي او آخرت هم چې دی نو غواړي نو الله د هغې بیان وکړو چې دا نیکبخته دی او ښه حاجي دی اوس په دې عام انسانانو کې چې دی نو دوه قسمه دي او دا حاجیان چې واپس راشي جو پایي کې هم دا چل شته نو الله د هغې بدي چې دی نو بیانوي ومن الناس کې او په هر چا کې ښه خلک او بد خلک شته په هر چا کې په حاجیانو کې هم ښایي او ناخم پکې څه خلک په سیده لار باندې په نیغه لار روان دي څوک چې دی نو په بده لار باندې چې دی نو روان دي
نو زموږ په دې ځینو خلکو کې دا کار دی چې ځینې خلک دا بل چا په باره کې وایي دا وایي د ټول د سیلمه چې دی نو ناکاره دي یا بلې پارټۍ واله دي نو چې دی په کومه پارټۍ کې نو هغه بلې پارټۍ والا ته ټول غلط ښکاري وایي دا ټول ناکاره دي دا خبره غلطه ده الله وایي په دې قرآن کې وایي په دې یهودیانو کې هم ښه خلک شته په یهودیانو کې ښه خلک شته وایي ته ورسره که خزانه کېدې امانتو نو دا برته واپس کی بیا او داسې خلک پکې هم شته چې خزانه ورسره کېدې هغه برته نه واپس کوي نو دې سړی هم قرآن زده کړی دی او هم بیا د خلکو په باره کې دا رایې لري نو دا رایې کول چې دی نو ټیک نه دي په هر پارټۍ کې په هر ډلې کې ښه خلک هم شته او ناکاره خلک هم شته ته ټول د سیلمه په چا باندې کرخه مه راکاږه چې ټول چې دی نو ناکاره دي الله د یهودیانو چې دی نو ښه خلک هم ذکر کوي او ناکاره خلک هم ذکر کوي نو د دې د مخکې سره ربط دا دی ومن الناس چې مخکې په تقوا باندې حکم وشو چې تقوا اختیار کوي نو اوس ځینې خلک دی چې هغوی ته د تقوا وویلی شي نو هغه په دې باندې غوسه کېږي چې ورته وایي د الله نه ویرېږه او سم کار کوه نو په دې باندې القار ورځي غوسه ورځي او په تکبر کې راځي نو دا دغه کسان چې دی نو ذکر کوي چې بدبخته انسانان یو په عامو خلکو کې چې دی نو هم شته دی چې د دیو دا زړونه نه دي دا د حیواناتو د درندګانو په شانتي کې دي او په ظاهره باندې لباس د مسلمانانو دی نو یو په دې کې غټ منافق په دې آیاتونو کې غټ منافق د هغې بیان دی او وروسته ورپسې بیا د غټ مؤمن بیان دی چې غټ منافق څوک دی او غټ مؤمن چې دی نو هغه څوک دی د یو الله چې دی نو بدي بیانوي او د بل چې دی نو الله چې دی نو ښه صفت چې دی نو بیانوي د دې آیات مبارکې ومن الناس د دې مبارکې سدي رحمه الله ویلی دي چې دا آیات د اخنس بن شریح په باره کې د منافق په باره کې نازل دی او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا د منافقینو په باره کې دا آیات نازل دی چې منافقین د خلکو مخې ته چې دی نو راځي نو اسلام ظاهره یو او بیا چې د خلکو خواله راشي مسلمانانو خواله قسمونه خوري چې موږ ستاسو ملګري یو ستاسو چې دی نو خیرخوا یو او بیا چې د مسلمانانو د خوا نه لرې شي نو بیا په کفر باندې یو بیا په پیغمبر علیه السلام او په قرآن باندې چې دی نو تکذیب کوي او آیات عام هم دی د اخنخ بن شریح په باره کې هم نازل دی او عام هم دی عام خلکو په باره کې هم دی ومن الناس من د تبغیض د پاره دی من راځي تبعیض د پاره یعنی د بعضو نه ځینې د خلکو نه ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یوجبکا چې په تعجب کې اچوي تا لره قوله وینا د هغه دا چاته وایي نبي علیه السلام ته وایو ځینې داسې خلک ته پیغمبره چې خبرې کوي نو تا هم په تعجب کې واچوي او حیران شي تعجب نه مطلب حیرانېدلو یو خبره تا ته نه معلوم او تا ته وشي نو ته د هغې په باره کې چې نو حیران شي چې داسې ژبه او داسې خوږه ژبه استعمالوي چې هغه خبرې کله شروع کړي نو پیغمبر تام چې دی نو حیران کړي په الحیات دنیا په باره د ژوند د دنیا کې د دین په باره کې تپوس وکړي نو هېڅ ورته پته نه یو خو د دنیا په باره کې چې خبرې شروع کړي ته خو به وایې چې دا ډېر غټ ماهر دی دا په هر څه باندې چې دی نو پوهه دی او دا خو چې دی نو ډېر قابل سړی دی ویشهد الله او ګواه کوي الله لره علا ما فی قلبی په هغه څه باندې چې د په زړه کې یعنی په زړه کې چې دی نو نور دروغ او دوکهبازي پرته یو او په ظاهره باندې خبرې چې کوي نو هغه د شهدو په شان دی او د ګوړې په شان دی کې خوږې خبرې کوي نو ګواه کول مطلب دا چې قسم خوري چې قسم دی او الله حاضر دی الله هر څه ویني چې زه ستا خیرخوا یم داسې قسم خوري
وهو الد الخصام او دا ډیر سخت جګړالو دی او جګړمار دی ای شدید الخصومت سخت جګړالو دی تفسیر جلالین وی هو الاخنس بن شریح کان منافقا دا په مدینه کې یو سړی و اخنس بن شریح چې دا منافق و حلو الکلام چې ډیر خوږ بیان والو او ډیرې خوږې خبرې کولې للنبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته یحلف قسمونه به خوړله انه مؤمن چې دا خو زه مؤمن یم مؤمن به ومحب له او زما ستا سره چې دنه مینه ده او محبت مې دی نبی علیہ السلام ته به داسې ویله نو بیا به چې بل مجلس ته لاړو نو فاکذبه الله تعالی فی ذلک بیا به چې دنه په الله تعالی باندې دروغ ویله او تکذیب به کولو دا داسې سړی و نو په انسانانو کې داسې کسان هم شته دی چې په زړه کې کفر او عناد او دشمنی پرته ده او په ظاهره کې چې دی نو تا ته وایي زه ستا ملګری یم او ستا خیرخوا یم او دا سړی نه و ومر بزرع وحمر لبعض المسلمین فاخرقه واقرها لیلا بیا د شپې په یو ځای باندې تېرېدو د مسلمانانو د ګډو په بېزو باندې نو هغه څه چلی وکړو چې هغه ګډې بېزې چې دی نو هغه ایسته چې دی نو حلالې کړې د شپې نو فساد یې کولو نو دا کس جګړالو دی او فسادي دی او فصل چې کوم و د هغه ګډو بېزو نو هغه ایسته چې دی نو وسېځلو نو داسې خلک هم شته دی ښه د دې نه چې دی نو ځان ساتل پکار دي مومن مسلمان زړه او جبه نه دا به یو شانتي کی دغه منافقت دی د سړي په زړه کې یو څه یو او په خوله باندې چې دی نو بل څه ویو د دې نه څه جوړېږي ځان دې چې دی نو ګناهګار کو د الله تعالی مغبوز بنده چې دی نو وګرځېدلی بس چې مومن مسلمان به سیده او ساده یو بس په خوله چې څه وایي او په جبه مې په جبه چې څه وایي هغه په زړه کې مې نو دا انسان و ښه یعنی الله ګواه کوي چې زما په زړه کې خیر دی زما په زړه کې خیر دی او دا آیات د اخنس بن شریق ثقفي منافق په باره کې نازلو چې دا خوږو خبرو والو لیکن سخت ضرري انسان و په دنیا کې ماهر و د آخرت په باره کې چې دی نو ناپوهه و په هېڅ باندې نه پوهېدو یعنی په زړه کې کافر و لیکن په دې کې هر هغه څوک هم داخل دی چې هغه د اسلام عقیده او د اسلام مطابق ژوند هغه تېرول نه غواړي بس د خپلو پیدو سره کار دی په نوم باندې اسلام زه ورته یو او زما وایي عقیده صحیح ده زه خو صحیح مسلمان یم او د هغې مطابق ژوند نه تېرویو نو په دې دور کې پکې هر هغه انسان چې دی نو هم داخل دی د دنیا د پیدو دپاره د خپل اسلام اعلان کوي وایي ډېر خلک داسې شته چې د ووټونو او د مشرۍ د حاصلولو دپاره منځونه شروع کړي چې زه مشر کېږم راشه مونځ شروع که او نپلونو له زور ورکړي او دغه شانتې کې د خلکو جنازو ته چې دی نو حاضرېږي او نور په زړه کې څه یو په زړه کې چې دی نو نور څه پراته یو په ظاهره باندې چې دی نو دا لباس په ځان باندې رواچي د مسلمانو وایذا تولوا کله چې دی واوړي ستا نه یعنې ستا د خوا نه لاړ شي سعا کوشش کوي بالارض په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې کې ویهلک الحرث او هلاک کړي فصل لره والنسل او نسر لره والله لا يحب الفساد او الله مینه نه کوي د فسادګرو سره یعنې ستا په خوا کې ناسي نو ستا مطابق خبرې به کوي ستا د زړه او ستا به خوشحالۍ و چې ستا د خوا نه پاسي نو بیا به څه کوي ستا خلاف خبرې به هلته بل مجلس کې شروع کړي او بیا څه کوي هلاکۍ فصل او نسل لره نو دغه خبرې نه دي دا بیا په دغه معاشره کې د انسانانو په دې زړونو کې او دغو په دماغو کې دغه خبرې خوروي د نبي علیه السلام خلاف د قرآن خلاف د دین خلاف د علماو خلاف دا فساد دی که نه او بل تفسیر دا دی و اذا تولا او کله چې ورته اقتدار میلاو شي
اقتدار او مشري ورته ملاو شي نو سعا کوشش کوي په الارض پزمکه لیفسد فيها چې فساد وکي پدې کې ويهلك الحرث او هلاك کې فصل لره والنسل او نسل لره نو چې دې خلک زیات شي په معاشره کې منافقین نو الله تعالی داغه په وجه باندې بارانونه بنديو او چې باران بند شي نو نسل او فصل تباه شو کنه دې خلکو په وجه باندې والله الله پاک لا يحب الفساد من نه کوي د فساد سره چې څوک فساد کوي اي لا يرضي به الله دې خلکو نه ناراضي کیږي و اذا قيل له او کله چې ویل شي دیتا دغه سړی ته اتق الله چې ویریګه د الله نه دا تا کم کار شروع کړی یعنی دا کار پرې دا کار مکو مسلمانان متنګوا مسلمانانو ته ضرر مرسوا نو اخذت العزت نو ونسی دلر غیرت او تکبر بیا ورته دغه ویو وای ته ما ته خبرې کې وای ته ما نه پیژنې زما خو چې دی نو د غټ افسر سره تعلق دی او زه غټ افسر یم او زه خو وزیر یم او زه به رسه ګورم نو ګناه یې څه ونیسي په هغې باندې غرور او تکبر ونیسي مؤمن مسلمان کې به داسې نه وي چې هغې ته وویل د الله نه ویرېږه وایي ښه وایي زه بیا به نه کوم او دا په غرور او په تکبر کې چې دی نو راشي په حسبه جهنم نو کافر د لره جهنم ولبئس المهاد او ډېر بد ځای دی چې دا جهنم تیار شوی دی مهاد ویلی کېږي دې طلایي ته چې لاندې خوړلی کېږي نو ډېر بد ځای ده د استوګنې دی د دې سړي ټکانه کم ځای کې شو جهنم شو دا به هلته ځي نو الله دې موږ د داسې صفاتو نه وساتي بل آیاتونه کې بیا د غټ مؤمن مسلمان الله تذکره کوي دا د ناکاره خلکو تذکره وه ښه جي وذکروا الله یادوئ الله فی ایام معدودات په هغه ورځو شمارلی شوو باندې چې ایام تشریق او ایام منا دي ومن تعجل نو چا چې جلتي وکړه په یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نشته ګناه په هغه باندې ومن تأخر او چا چې وروستوالی وکړو درېیمې ورځې ته فلا اسم علیه نشته ګناه په هغه باندې لمن اتقا د پاره د هغه چا چې یریږي د الله نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون چې یقینا تاسو به خاص دغې الله ته ورجمع کړی شئ او حساب به در سره وکړي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه دی یعجبک چې په تعجب کې اچوي تا لره قوله وینا د هغه بالحیات الدنیا په باره د ژوند د دنیا کې په دنیا په باره کې چې خبرې شروع کړي نو ډېر ماهر او د دین ورته هېڅ خبره نه معلوم ویشهد الله او ګواه کوي الله لره یعنې قسم خوري په الله باندې الله ما فی قلبي په هغه څه باندې چې د په زړه کې دي وهو الد الخصام او دا ډېر سخت جګړمار دی او جګړالو دی او د منافق هغه بله نښه هم په حدیثو کې ده چې وایذا خاصم فجره کله چې جګړه کوي نو کنځلې کوي نو جګړمار به منافق سړی مؤمن مسلمان بنئ وإذا تولوا کله چې واوړستانه سعا کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې کې ویهلک الحرث او هلاک کړي فصل لره والنسل او نسل لره والله پاک لا یحب الفساد نه خوښوي مینه نه کوي د فسادګرو سره وإذا قیل او کله چې وویلی شي له دته اتق الله چې ویرېږه د الله نه اخذت العزت نو ونیسي د لره غیرت او تکبرو بالاسم په ګناه باندې فحسبه جهنم نو کافي دی دلره جهنم ولبئس المهاد او ډېر بد ځای دی چې تیار شوی دی د دې خلکو دپاره یعنې ډېر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم وایي بسم الله الرحمن الرحیم واذکروا الله یاد کړئ الله فی ایام معدودات